د بېنظیرې د روپو د نوې قسط په باره کې اهم معلومات راغلي دي، هغه سره هم شیر کوم. او ځینې کسان وایي په سیم باندې به موږ ځان له اکاونټ چې دی دا به څنګه کولاو او کم اکاونټ چې دی دا کولاو کو، قسمه قسم تپوسونه کوي. نو د هغې په باره کې سره هم معلومات شیر کوم او نور اهم معلومات دي هغه سره هم شیر کوم. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته ورورسي. دا لایک شیر پرې نو دا د ویډیو لا لازم ورکوئ. کومو کسانو چې 14500 روپۍ راغستې دي نو هغه بار بار دا تپوس کوي چې نوی قسط په د کل نه شروع کیږي، خو په دې کې اوس هم داسې کسان دي چې هغو زوړ قسط نه دی راغستی، لکه 14500 روپۍ هغو ته نه دي میلاو شي. نو کومو کسانو ته چې 14500 روپۍ نه دي میلاو شي هغه خو د اول نمبر لاړ شي ځانه د 14500 روپۍ چې دي دا دې راواخلي. په دې کې که نوي کسان دي چې هغو ته خو میلاو شوی دی، خو ځینې زاړه کسان دي چې هغو 13500 راغستي، که یو پیره تاسو ته میلاو شوی نو بیا خو تاسو ته قسط میلاو شوی دی. که 14500 کومو کسانو ته میلاو شوي یو پیره نو بس هغه تاسو ته میلاو شوی دی، ځکه دویم قسط چې دی د هغې نه دی شروع شوی. خو کومو کسانو ته چې د سره نه دی میلاو شوی، که نوي کسان دي که زاړه کسان دي نو هغه خو د اول نمبر خپل 14500 روپۍ چې دي دا دې راواخلي. دغه شانتي د ماشومانو وظیفه چې ده هغه هم سټارټ ته، نو تاسو د خپلو ماشومانو وظیفه راغستی شئ، خو په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې د کومو سکولونو ویریفیکیشن شوی نو هغې ماشومانو ته چې دی دا میلاویږي. د کومو سکولونو چې ویریفیکیشن د کومو ماشومانو چې ویریفیکیشن نه شي هغې کسانو ته به د ماشومانو وظیفه چې ده دا به نه میلاویږي، هغو ته په راتلونکي قسط کې چې دی دغه میلاویږي. او دې ځل چې کومه وظیفه ده نو په دې کې به ځینې کسانو ته د 9 میاشتو وظیفه چې ده دا به هم میلاویږي. بل لا چې په دې کې هم اضافه راغلې ده، څنګه چې په دې قسط کې اضافه راغلی 14500 شي، لکه 13000 نه 14500 شي. دغه شانتې د ماشومانو په وظیفه کې هم اضافه راغلی ده چې د هر یو ماشوم په سر باندې 1500 روپۍ چې دي دا سیوا شوي دي، نو تاسو ته به هغه 1500 روپۍ چې دي دا به سیوا میلاویږي. نو که کومو کسانو نه راغستې نو لاړ شئ د خپلو ماشومانو روپۍ راواخلئ. بل لا دې ځل چې د ماشومانو وظیفه کومه میلاویږي او دا قسط کم میلاوېدو نو دا تاسو ته میلاوېدو په دغه کې په دوکانونو کې میلاوېدو، په کیم سایټ کې چې دی دا تاسو ته نه میلاوېدو. نو تاسو تللی شئ هلته کې د خپل قسط چې دی معلومات کولی شئ، ځکه اوس رش چې دی دا ختم شوی دی. زیاتر کسانو چې دی خپلې روپۍ راغستې د ماشومانو هغه هم راغستې، خو کمتر داسې پاتې دي نو هغه دې لاړ شي او د خپلو روپو چې دی هغه دې تپوس وکړي. خو په دې کې ځینې کسان دي هغه د سیم په باره کې تپوس کوي چې هغه موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کولو چې دې میاشتې اخر ته کېدای شي چې سیم دوباره سټارټ شي او تاسو خپل سیم راغستی شئ. 80% کسانو چې دی هغه اوس سیم راغستی دی، خو 20% کسان پاتې دي چې هغو تر اوسه پورې سیم نه دی راغستی. نو چې سیم دوباره سټارټ شي نو تاسو تللی شئ او سیم راغستی شئ، خو سیم به دفتر کې رالی، ځکه د دې نه مخکې ما تاسو ته ومرو چې په دفتر کې به رالی. ځینې کسان ویډیو پوره نه ګوري، نو کومو کسانو چې هغه پوره نه یې کتل نو ما راته ویلي چې په دفتر کې به راغلی، بهر به را تاسو نه رالی، ځکه په دفتر کې تاسو راواخلی نو هلته کې به هغه ستاسو د اکاونټ سره لینک ستاسو د اکاونټ سره یو ځای کړي چې په هغې تاسو ته میسج راځي. سیم خو په دوکان کې هم په عام دوکان کې هم تاسو ته میلاویدی شي، خو هغه بیا ستاسو د اکاونټ سره نه لینک کېږي. نو چې په دفتر کې تاسو له درکړي نو هغه ستاسو د اکاونټ سره لینک کړي، بیا به تاسو ته میسجونه هر سره راځي او په هغې به تاسو له اکاونټ چې دی دا به کولاوئ. په دې کې ځینې کسان دا تپوس کوي چې موږ به دې باندې کم اکاونټ چې دی دا کولاو کړو، نو د اکاونټ چې دی دا به تاسو نه کولاوئ. د هغو له طرفه چې کم معلومات راغلي هغه معلومات سره شیر کوم، ځکه هغو تاسو ته چې دا به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. لکه څنګه چې د وزیر اعظم هغه روپۍ تاسو ته میلاوېدلې اوس چې 13500 روپۍ 13000 روپۍ ورکړل، دغه شانتې چې د وزیر اعلی هغه روپۍ وې هغه تاسو ته میلاوېدلې. نو په دغه طریقه به ستاسو اکاونټ ته دا روپۍ راځي، لکه ستاسو موبایل ته به یو میسج راځي چې په هغې کې به یو کوډ لیکلی، په هغې کوډ هم تاسو ته میلاوېدی شي او د شناختي کارت په نمبر باندې چې دی دا تاسو ته هم میلاویدی شي چې هغه تاسو ویسئ نو ستاسو په شناختي کارت نمبر باندې به دغه راغلی، تاسو په خپل شناختي کارت باندې هم دغه روپۍ راغستی شئ. خو داسې پې تاسو اکاونټ چې دی دا نشئ کولولی. بل دا ویلي دي چې د نوي قسط نه مخکې چې دی موږ به تاسو له اکاونټونه چې دي دا به کولاو. د هغو له طرفه چې کومه خبر راغلی هغوی د نوي قسط نه مخکې تاسو له اکاونټونه کولاو. دا نوی قسط چې دی دا به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي، لکه څنګه چې دا نور تاسو ته په کیم سایټ کې میلاوېدل، په دوکانونو کې میلاوېدل، دا به هم په دوکان کې میلاویږي، خو ستاسو په ویلټ کې به دا پرتې د هغې نه تاسو اړولی راړولی چې دی دا هم شئ. نو د هغې نه مخکې به اکاونټونه کولاوئ نو هلو به تاسو ته نوی قسط چې دی دا میلاویږي. ځینې کسان دا تپوس کوي چې نوی قسط به د کل نه شروع کېږي، ځکه په دې کې ځینې کسان دي چې هغو په اولنۍ پیر باندې 14500 روپۍ اخیستې دي، نو د هغو پوره ورځې وشوې نو هغوی چې تر اوسه پورې موږ ته روپۍ میلاو نه شوې. نو د حکومت د طرفه چې کم معلومات راشي موږ ستاسو سره هغه معلومات شیر کوو.
بیا په هغې کې هغه هم بدلي راولي د ټایم سره پکې بدلي راولي نو چې څه بدلي راشي نو په هغې موږ تاسو ته نوي نوي معلومات چې دی هغه تاسو درکوو خو د هغې لپاره زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل چې دی دا ځان سره یو ځای کوئ نو تاسو ته په ټایم معلومات دررسي د هغو د طرفه دا معلومات دي چې د جون په میاشت کې چې دی د جون د میاشتې اخرنۍ هفته چې ده په هغې کې به دا شروع کېږي کېدای شي په جولای کې تاسو ته دغه قسط چې دی دا میلاو شي خو د هغې نه مخکې دا تاسو ته نشي میلاوېدلی اوس چې کوم د مۍ میاشت ده نو په دې کې به دغه نه میلاوېږي او ستاسو اکاونټونه چې دي دا به دې کې کولاویږي